औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बायोलॉजी ब्रांच की थर्ड लेक्चर स्टार्ट करूँ। थर्ड लेक्चर हम सरा द बायोलॉजी चिकम ब्रांच थी ब्रांच की हम सरा थर्ड लेक्चर दे पदे थर्ड लेक्चर की वमुंगा सब ब्रांच बायोलॉजी दा डिस्कस को नो په مخکې لیکچر کې مې یو څو برانچ ډسکس کړي وو. نن زموږ سره فورث برانچ دی. فورث برانچ اف بایولوژي هغه دی مارپالوژي. ورډ مارپالوژي دا واستل شوی دی د ګریک ورډ مارپ نه. ګریک ورډ مارپس. مارپس مین څه دی؟ مارپس مین دی شیپ. ټیک شو. مارپالوژي سره د سټډي اف external shape and structure of living organism is called. هغه برانچ د بایولوژي چې په هغه کې مونږه د یو لیوینګ ارګانیزم یا د هغې ارګن ایکسټرنل شیپ بهر چې کوم شکل دی، کوم چې بیروني ظاهري کوم شکل دی، ایکسټرنل شیپ او د هغې چې کوم سټرکچر دی دا سټډي کوو. د برانچ اف بایولوژي ته مونږه مارپالوژي وایو. د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې مونږه د ارګانیزم یا د هغې د ارګن چې کوم شیپ دی دا سټډي کوو او د دې ایکسټرنل سټرکچر سټډي کوو. داسې برانچ اف بایولوژي ته به څه وایو؟ دې برانچ اف بایولوژي ته به مونږه مارپالوژي وایو. نیکسټ برانچ زموږ سره دی سیکنډ برانچ د بایولوژي په ټوټیز لیکچر کې هغه ته مونږ وایو اناټمي. اناټمي کې مونږه اناټمي بالکل د مارپالوژي اپوزیټ دی. لکه څنګه چې مارپالوژي کې مونږ ایکسټرنل شیپ سټډي کوو، دغه شان په اناټمي کې مونږه د بایولوژي اناټمي کې د ارګانیزم یا د هغې د ارګنز انټرنل سټرکچر سټډي کوو. داسې برانچ ته به مونږ څه وایو؟ دې برانچ ته به مونږ وایو اناټمي. بل برانچ دی فیزیالوژي. ورډ فیزیالوژي دا واستل شوی دی د ګریک ورډ نه. ګریک دپاره جی آر لیکم، شارټ فارم ګریک جی آر. دا ګریک ورډ دی. ګریک ورډ څه؟ ګریک ورډ فیزیو. فیزیو مین څه دی؟ فیزیو مین دی فنکشن. فیزیو مین دی فنکشنز. هغه برانچ د بایولوژي چې په هغه کې مونږه د ارګانیزم چې کوم ارګنز دي یا کوم باډي پارټس دي د هغې فنکشنز سټډي کوو. هغې فنکشنز سټډي کوو. دې برانچ اف بایولوژي ته مونږ څه وایو؟ دې برانچ اف بایولوژي ته مونږ فیزیالوژي وایو. فیزیالوژي دا ګریک ورډ فیزیو راوستل شوی دی. فیزیو مین دی فنکشنز. ټیک شو. فیزیالوژي تعریف یا ډیفینیشن داسې کوو چې د سټډي اف function of different organs of living body called physiology. هغه برانچ د بایولوژي چې پای کې مونږه د یو لیوینګ ارګانیزم د ارګنز یا د باډي پارټس فنکشن سټډي کوو. دې برانچ ته به مونږه فیزیالوژي وایو. درېمه برانچ مارپالوژي اناټمي فیزیالوژي کور کوم تھرو ون یا سنگل ایگزامپل. ایگزامپل زموږ سره د یو ارګن مې راوستی دی. ارګن زموږ سره دی کډني، کامن نون ارګن دی. کډني زموږ سره د دې شیپ بین شیپ دی. بین لایک د دې شکل دی، شیپ یې بین شیپ دی. ټیک شو. او په کوم برانچ کې چې مونږ د دې ایکسټرنل شیپ او ایکسټرنل سټرکچر سټډي کوو هغې برانچ ته به مونږ وایو مارپالوژي. هغه برانچ ته به څه وایو؟ هغه برانچ ته به وایو مارپالوژي. ټیک شو. بل ځان سره د کډني انټرنل سټرکچر چې موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو، لکه انټرنل سټرکچر په دې کې څه راځي؟ دې په انټرنل سټرکچر کې 2 ډسټرکټ ریجن دی. یو ته موږ رینل کارټیکس وایو. کارټیکس یو ریجن ته موږ وایو رینل میډولا. هغې سره سره رینل پیرامټ کیلکس دی پکې، ماینر کیلکس او میجر کیلکس. ټیک شو. دغه ټوټل ریجن چې موږ په کم انټرنل کم برانچ کې سټډي کوو دا انټرنل ریجنز دي. دې برانچ ته موږ وایو اناټمي. بل ځان سره د کډني فنکشن دی. نو فنکشن چې د کډني موږ په کم برانچ کې سټډي کوو هغه برانچ زموږ سره دی فیزیالوژي. او فنکشن د کډني سره کډني زموږ سره کوي بلډ فلټریشن اف بلډ چې کوم ارګن کوي دا زموږ سره دی کډني. نیکسٹ برانچ اف بایولوژي دی ټیکسانومي.
टेक्सानमी वर्ड دا हम ग्रीक वर्ड है दा हस्त शहर है ग्रीक वर्ड टेक्सिस और बल तरता सेकंड वर्ड है नामस टेक्सानमी हस्त शहर है टू ग्रीक वर्ड ना ये दे टेक्सिस मीन दे अरेंजमेंट बल वर्ड है नामस द नामस मीन दे ला टेक्सो definition संकुल taxonomy the study of naming and classification of organism is called taxonomy aga branch the biology jiba ki munga organism la naming ko bal taraf ta organism mung classification ko the organism they branch the taxonomy नेमिंग मतलब सर नेमिंग मीन्स दे असल की बायनामियल नॉमेनक्लेचर द टॉपिक मख राजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी की आलते बे डिस्कस को डिटेल सर्चर बायनामियल नॉमेनक्लेचर बेस छे दिरे पर रूल्स सरी लिखु बे संगा तक्षो दब आलते डिस्कस को डिटेल सर बायनामियल नॉमेनक्लेचर नो बायनामियल नॉमेनक्लेचर डिफाइन को संगा the assigning of two word name the assigning of two words name to an organism is called चिकले organism तमुंगा सो वर्कौ two word name वर्कौ दिसी name वर्कौ चा consist of two words बारे the words ब Latin या ब Greek ठीक शो दगा name ब world wide टुल दुनिया की बियोवी ठीक शो टुल दुनिया की organism प दे name बारे पहचान दे की this name to among binomial nomenclature wayu like singa human the para chikam de homo sapien the binomial nomenclature de bill second term per the definition ki de classification se to wayu the arrangement of organisms into groups and subgroups chikale munga organisms डिवाइड को या अरेंज को या क्लासिफाई को ऑर्गेनिज्म पर ग्रुप्स और पर सब ग्रुप्स की दे तमुंगा वायु क्लासिफिकेशन और कॉमन नेम दिरा पर दर्जबंदी उर्दू टर्म दिरा पर यूज़ की बल सरा सेल बायोलॉजी दाम यो ब्रांच तेरा बायोलॉजी सेकंड नेम दिरा पर साइटोलॉजी यूज़ की सेल बायोलॉजी या सेकंड नेम दिरा पर यूज़ की साइटोलॉजी Cell biology या cytology share the study of cell and its organelle is called the cell study of the organelle study तबसोयु दे तो हम गवायु cell biology या cytology आगा branch the biology चिपाई के मुंगा study को cell of the organelles दिसी branch तबसोयु दे branch तब मुंगा गवायु cell biology और या cytology cell से चले सेल commonly यार majority खलक बेपिजनी majority student दर क्लास पेप नवाला तर द 9 तो जे हायर लेवल पे पूरी बुझू दामगा सेल बार सेल वायु टक्शो नो सेल जन सरा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दे द लाइफ या द लिविंग थिंग द बेसिक मतलब बुनियादी स्ट्रक्चरल मतलब जगह स्ट्रक्चर जोड़ी साख जोड़ी और फंक्शनल मतलब जो वर्क कई फंक्शनल कई यूनिट दे इकाइदा द लाइफ या लिविंग थिंग जमुंगा द लिविंग थिंग या द लाइफ चिकम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दे द सेल वायु साइटोलॉजी की बल वर्ड या टर्मिनोलॉजी आगवा ऑर्गेनील से ऑर्गेनील बे स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक बॉडी भी ऑर्गेनील बा या स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक बॉडी भी ऑर्गेनील द स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक body which have specific structure and functions ऑर्गेनील भी स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक बॉडी मतलब बॉडी जगह पर साइटोप्लाज्म की सेल पर साइटोप्लाज्म की मुंदे की
which have specific structure چې داغه سوي هغه specific یا particular یا خاص structure وي او خاص هغه ورک کوي دغه خاص فنکشن وي داسې باډي ته مونږ ارګانیل وایو ارګانیل به specific cytoplasmic باډي وي چې داغه په خاص structure وي او خاص په د فنکشن کوي لایک څنګه structural او functional باډي cytoplasmic باډي نو ګورئ زموږ سره دا ډایګرام را کوم د انیمل سیل دا زموږ سره انیمل سیل ډایګرام دی انیمل سیل کې مونږ کامن خبر دی یار انیمل سیل په سنټر کې بس وي زموږ سره نیوکلیس پریزنټ در انیمل سیل په سنټر کې موجود دی نیوکلیس ٹھیک شو انیمل سیل اوټر موست چې کوم باونډري دا انیمل سیل د زموږ سره دا سیل ممبرین چې په کم سیلز کې سیل وال نه وي نو دا غینه اوټر موست لیر به زموږ سره سیل ممبرین وي پلانټ سیل کې بیکټیریا سیل کې سیل وال شته نو الته اوټر موست لیر سیل وال دی سیل ممبرین دی بل زموږ سره نیوکلیر ممبرین د مخکې هم کور کړی و په لایف په ډیفینیشن کې چې سایټوپلازم بس شي او پروټوپلازم بس شي نو ګورئ زموږ سره نیوکلیس نه ګیر چاپیره چې کوم لیر کوم ممبرین تاو دی دې ته موږ وایو نیوکلیر ممبرین نیوکلیر ممبرین بل زموږ سره د نیوکلیر ممبرین او د سیل ممبرین په منځ کې چې کوم ریجن دی کوم فلوئډ پیلډ ریجن دی فلوئډ پیلډ ریجن فلوئډ پیلډ ریجن دی فلوئډ پیلډ ریجن ته څه وایو دې ته وایو سایټوپلازم ټیک شو په نیوکلیس کې دننه بس وي نیوکلیس کې دننه نیوکلیس په خپله یو سره دا زموږ سره یو ارګانیل دی سیل ارګانیل دی صحیح ده د دې نیوکلیس یو پارټیکل سټرکچر دی که نه بل د دې یو خاص فنکشن دی स्ट्रक्चर هم لري स्पेसिफिक स्ट्रक्चर او فنکشن هم لري स्पेसिफिक فنکشن د स्ट्रक्चर خو الریډي د زموږ راوند یا راډ لایک ډیفرنٹ شیپس کې پاوند کیږي بل زموږ سره د نګیر چاپیره نیوکلیر ممبرین تا وي ها د کې دنه زموږ سره هیریډیټي مټیریال هغه ته کروماټین مټیریال او د کروموسومز وایو کله زموږ سره سیل ډیویژن دوران کې دا ویزیبل کیږي د کروموسومز وایو په دې کې دنه زموږ سره یو ډینس پارټیکل دی هغه ته موږ نیوکلیولس وایو نیوکلیولس بل زموږ سره د دې فنکشن سره د دې کامن فنکشن د آل اکټیویټي اف سیل کنټرولینګ د موږ برین اف د سیل وایو د سیل چې څومره اکټیویټیز دغه ټول کنټرولوي دغه شانتي په دې سیل په سایټوپلازم کې دنه ادر ارګانیلز هم پریزنټ وي یو ارګانیل بل وي زموږ سره د ته موږ وایو مایټوکانډریا د دې مایټوکانډریا زموږ سره ټو ممبرین وي یو اوټر وي او انر وي outer layer او inner outer membrane او inner membrane sorry outer membrane of mitochondria دا سره دا زموږ سره smooth membrane دی دا زموږ سره دی outer membrane of mitochondria دا چې کوم دی زموږ سره دا د inner membrane دی او inner membrane د دې زموږ سره وي rough یا folded ټیک شو او دا زموږ سره کوم ممبرین دی دا د دې د انر ممبرین ټیک شو په د انر ممبرین نه دننه چې کوم ریجن دی دې ته موږ وایو مایټوکانډریل میټرکس مایټوکانډریل میټرکس په مایټوکانډریل میټرکس کې وسوي په دې کې برډي خپل ډي ان اے وي په دې کې برډي خپل آر ان اے وي صحیح ده بل په دې کې خپل انزایمز وي صحیح ده نو زموږ سره اوس ګورئ دا یو ارګانیل دی مایټوکانډریا یو ارګانیل دی او دا د دې یو سپیسیفیک سټرکچر دی او سپیسیفیک د دې سره د دې سپیسیفیک فنکشن دی نو دا یو سایټوپلازمیک باډي ده چې د هغې سپیسیفیک سټرکچر او سپیسیفیک څه وي فنکشن وي نو داسې سایټوپلازمیک باډي ته موږ سره موږ وایو ارګانیل دې نه علاوه ادر ارګانیلز هم پکې راشي جسټ لایک دا شو ویکیول شو بل پکې وي رایبوسومز وي پکې دې سره په دې کې دننه وي اندوپلازمیک ریټیکولم دې ته موږ وایو ای آر endoplasmic reticulum etc دا زموږ سره د انیمل سیل یو جنرال ډایګرام شو
د بایولوژي نیکسٹ برانچ دی هغه ته موږ وایو پیلنټالوجي. پیلنټالوجي دا مخسته شوی دی ټو ګریک ورډ نه. هغه ټو ګریک ورډز کوم دي؟ یو کامن ورډ دی لوګوس آر لوجي چې موږ وایو، او فرسټ ورډ زموږ سره دی پیلیون دی. پیلیوز فرسٹ ورڈ ہے پیلیوز مین سر ہے پیلیوز مین دے اینسینٹ اور لوجی کو آلریڈی کور دے. لوجی مین ٹو اسٹڈی آر ڈسکس. پیلنٹالوجی ڈیفائن کو څنګه؟ ڈیفینیشن آف پیلنٹالوجی: the study of fossils called paleontology. د biology برانچ چې پای کې مونږه fossils study کوو د دې موږ وایو paleontology. fossils موږ سره چې کله یو ارګانیزم فازلز چې کله په یو ارګانیزم ډای شي او په دې ارګانیزم باندې ډای مطلب یو ارګانیزم مړ شو، صحیح ده. په دې ارګانیزم باندې thousands of years دا پی تیر شو. دا ارګانیزم چې کوم بقایات کوم څه پاتې شو هغه به ډېر پازلز وي، کوم ډیډ باډي پاتې شو هغه به ډېر پازلز وي، او د دې پازل سټډي ته موږ وایو پیلنټالوجي. بیا پیلنټالوجي ټو فردر برانچ کې ډیوایډ کېږي. یو زموږ سره دی پیلوزوالوجي او بل برانچ دی پیلو باټني. پیلوزوالوجي کې به سټډي کوو، دې کې به سټډي کوو پیلوزوالوجي کې به سټډي کوو animals fossils دا په کې سټډي کوو. بل زموږ سره دی نیکسٹ برانچ هغه دی پیلو باټني او پیلو باټني کې به سټډي کوو پلانټ فازلز دا به سټډي کوو په څه کې؟ په پیلو باټني کې. نیکسٹ برانچ آف بایولوجي دی امیونالوجي څه وایو؟ امیونالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه امیون سیسټم سټډي کوو. the study of immune system called immunology. immune system کم سسٹم دے immune system اور بل نیم دے توایو ڈیفینس سسٹم. امیون سسٹم یا ډیفنس سسٹم د زموږ په باډي کې یو سسٹم دی، لکه څنګه چې ریسپایریټري سسٹم دی، ډایجسټیو سسٹم دی، صحیح نه؟ او دا سسٹم چې څومره پیتوجن دي د هغې خلاف ریزسټنس شو کوي، هغو خلاف کار کوي او مونږ د بیماریانو نه بچ ساتي. نو د سسٹم which fight against pathogens
pathogens. Pathogens, now let's define what is pathogens. Against pathogens and keep us healthy called immune system. هغه سیستم چې هغه د پیتوجن خلاف کار کوي او موږ د بیمارانو نه بچ ساتي، موږ هیلدي ساتي. د سیستم ته موږ څه وایو؟ د سیستم ته موږ امیون سیستم وایو. پیتوجنز دي، پیتوجنز ټیک شو. پیتوجنز any disease causing agent ته موږ څه وایو؟ دته پیتوجن وایو. any disease causing agents called pathogens. لکه څنګه فرض کا pathogens کم دي. وایروسز شو، وایرسز. بیکټیریا شو، بیکټیریا. فنجاي دا سری دا زموږ سره پیتوجنز دي. نه علاوه سم پروټوزوونز، دا سری دا زموږ سره پیتوجن دي. دا به ډیزیز کاز کوي. ملاویږو انشاءالله نیکسټ لیکچر کې. په هغې کې چې کوم ریمینینګ برانچ دی هغه به کور کوم.